د صحابه کرامو دا ارمانو دا ارزو او دا شوق چیرې موږ عمره وکړو. نو هغې روان شو، خو مشرکینو حدیبیه مقام کې چې دی نو هغې ونیول او منع یې کړل. اوږده واقعه ده، به هر حال آخره کې چې دی نو خبره په معاهدې باندې ختمه شوله. په معاهده کې نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علی رضی الله عنه ته وفرمایل چې داسې ولیکه چې هذا ما تعاهد علیه محمد بن عبد الله رسول الله، دا هغه څه دي چې په هغې باندې لوز کړی دی محمد چې زوی د عبدالله دی او پیغمبر د الله تعالی دی. نو مشرکینو د طرف نه یو کس هغه ویلې چې ګوره موږ تا پیغمبر نه منو، که پیغمبر منلې نو بیا به چې دی نو موږ تاسو جنګ نه کولی، موږ به ته د عمرې نه منع کولی نه. دا ټکې وران که. خو حضرت علی رضی الله عنه نه ورانو، په دې باندې سخت شو. تفسیر شعراوي کې امام شعراوي صاحب ذکر کړی دي چې نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علي ته وکتل او بیا یې وفرمایل ستسام بمثل هذا فتقبلو، اے علي ستا سبب همداسې چې کوم دی نو کېږي او بیا به یې ته قبلې. حضرت علي رضی الله عنه له الله تعالی عمر ورکو، حضرت ابوبکر وفات شو، عمر وفات شو، عثمان رضی الله عنه وفات شو. حضرت علي بیا چې دی نو خلیفه شو، خو د حضرت علي او د معاویه رضی الله عنهما په منځ کې اختلاف رالی. آخره کې صلح په دې وشوه چې دا جنگ ختمو، دواړه طرف ته مسلمانان دي. صلح لیکلو وخت رالی، نو حضرت علي رضی الله عنه دغسې ولیکل چې دا د علي بن ابي طالب امیر المؤمنین چې د مؤمنانو امیر دی، د هغه د طرف نه چې دی نو دا صلح ده. نو د مخالفینو د طرف نه اعتراض وشو چې موږ ته امیر المؤمنین نه منو، که ته موږ منلې نو بیا به موږ ستا سره چې دی نو جنګ نه کولی. نو حضرت علي ته دا خبره ور یاده شوله چې نبی علیه السلام ما ته ویلي چې ستاسو به داسې کېږي فتقبلو، نو ته به دا قبلې. نو حضرت علي رضی الله عنه هغه امیر المؤمنین ټکې د ځان نه څه کو وران کو. دا دلیل دی د دې خبرې چې راتلونکو حالاتو ځینې خبر نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی په وحي سره ویلی، او دا دلیل دی د پیغمبرۍ د نبی علیه الصلاة والسلام.